السلام علیکم. پرون چې کم 15 کسانو ملاقات کړو د عمران خان سره پاډیاله جیل کې د 3 اکتوبر نه پس ملاقات او دا غي نه پس خبرونه ډیر تشویشناک راتلل چې عمران خان باندې په جیل کې ډیر سختی کوي، بجلی ولا کټ کړي، دا کانه ولا صحیح نه ور کوي، هر څه په ډیر تنګ کړي دي، ژوند په ډیر تنګ کړی دی. نو د هغې اظهار بیا صاحبزاده حامد رضا چې راووتو هغه وکړو او دوی کوشش و چې په دې کمیټې کې چې کوم ملاقات کوي کې سلمان اکرم راج او صاحبزاده حامد رضا شامل نشي، ځکه چې ټو د پوینټ خبره کوي. صاحبزاده حامد رضا وویل چې ورځ د بجلی ټیکټ کړی د سیل نه، هغه ته د شیف سامان نه ورکوي، ګیرې وي زمانه غټه شوې ده، هغه ته اخبار بند دی، په هغه ته ټي وي بند دی، هغه له کانه مشقتي نه دی ورکړی، کوي ایکسرسایز په بند کړی دی، هر څه ول ډیر خراب ورکوي او هغه ته دام پته نه و چې زما خويندې گرفتار شوي دي. نو په هغې باندې هغه افسوس وکړو، بیا وی چې زما خاندان ټول قرباني کې او زه د 100 کالم پکې یم، خو د دوی غیر آئیني حکومت ته سرنډر نه کوم، نه ورسره څه ډیل کوم. دا ډیر د لیډر نښه ده. تاسو اوس عمران خان کو مړوم کی خو دا نفرت چې کوم د عوامو کې او دغه په سپورټرز کې د ریاست خلاف راځي دا ډیر خطرناکي. په 71 د سانحې نه مونږه څه سبق نه دی اخیستی. الله دیو کې چې زمونږ د مشران اوس هوښیارتوب وکړي او درمیانه لار راوباسي او د خپل ضد ونه نوځي، ځکه چې ټول نه زیات ووټ اخیستو والا پارټي او پاپولر لیډر ته د سیستم نه بهر کې، نو ته به د ټوپک په زور خو قانون سازي وکړي خو ته ملک نشي چلولی، ځکه چې ټوله دنیا ګوري اوس خو ګلوبل ویلیج دی، سوشل میډیا ګوري، انټرنیشنل کمیونټي ګوري، اورسیز پاکستان دا ډېر په غور سره ګوري چې زموږ د ملک سره هغه محب وطن خلک څه کوي چې کم دعوه د محب وطن نه ده خو نور ملک تباه کو. دا ډېر زیات د افسوس خبره ده او هر محب وطن پاکستاني زمونږ غونته چې مونږ وایو پاکستان زنده‌باد په دې معاملات باندې ډیر زیات خفه دي. څه چې کیږي پارلیمنټیرین بې وسه دي، سینیټران بې وسه دي، عدلیه بې وسه ده، نظام څوک چلی؟ دغه فرسوده نظام عوام له اوسه پورې په 70 سال کې هیڅ ور نه کړه او آیندم کو داس نظام رواني نو د عوامو ته هیڅ د ښېګړې امید نشته. نو الله دیو کی چې دا نظام په خپله سوچ وکړي چې دا موږ څه د عوامو سره کوو، نو دا ښه خبره نه ده. خو عمران خان ولاړ دی ورته او دا څه چې د پاپولر لیډر چې د شهزادګانو غونته ژوند یې تېر کړی دی، وزیر اعظم پاتې شوی دی، 3 کینسر هسپتالونه د ملک له جوړ کړي دي، نمل یونیورسټي جوړه کړې، القادر یونیورسټي جوړه کړې، ورلډ کپ یې ګټلی دی، هغه سره دا رویه کول، نو دا د هغه مخالفین چې دي بوناګان دي، هغوی په خپل عزت خو څه کار نشته، نو د بل په عزت یا د پاکستان په عزت به د هغوی څه کاري، ځکه چې انټرنیشنلی دا خبرې بار وځي نو پاکستان ډیر بدنامیږي. د خدای دپاره کو خپل سوچ نه کوئ نو د دې ښکلي پاکستان سوچ خو وکړئ. ستاسو څه خیال دی؟ کمنټ پې وکړئ، لایک یې کړئ، شیر یې کړئ او سوچ پې وکړئ، په سوچ کې څه ګناه نشته.